غم سرا سرا ګرځي غم نګر چپیر ګرځي لګا خوشالي نور د غمونو ملو شوي راته ډکې خزانې غواړې څه؟ د خپل بچي ساګانې ما ستاسو د ماشوم سره لاس کې بنده نه ده نیسلې چې تاسو لګیا یې زمانې غواړئ. په زرګونو ښځې دي، تاسو سره پیسې دي، بل څوک واخلئ. زما د کور ذهن ستا د پاکو قدمونو عادت شوی دی. که تاسو کولی شو نو تعبیر رضا کا او په بدل کې ماته څه ملایي؟ هغه د کمې د پاره چې ته په منډه زما خواله راځې. تعبیر ته کمرې ته زه درځم. نه 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 دا به ولیږي. زبا زما وګوره زما نصیب چې کلم د خبرې خوب وینم څوک نه څوک تعبیر هغه ودرئ. تا او د هغې د تعلق وجه صرف ستا بچی دی. تعلق د دې نه زیات اوږدول نه دی. ما داسې خبرې ولې وکړې ما سره؟ ما خو داسې هیڅ قسمه خبره نه ده کړې چې په هغې کې زما دلچسپي ظاهره کړه. خیر هغه اوس راغله او د دې نه بله د خوشحالۍ څه خبره کیدی نشي. او بش 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 باش 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 او باش باش سکورا چې څومره ښه به لګي. ها ښه لګي. لشه 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 الله الله باش 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 څه سلام د وانه درځي تعالی لار دې څه شو دنه دی نور بجر ته د ورشه یو ګیلاس وبروړه مالا. داسې نیغ نیغ راته ولې ګورې؟ مخکې دې نوم لیدلی څه؟ اوس تا د کتو اجازت هم نشته ماته. پرېږده ستا د خولې نه مې دومره هر څه واورېدل چې ښه خبره کوې نو داسې ښکاري چې طنز دپاره ماحول جوړوي. ډېره موده پس مې ستا په سر باندې څادر ولیدو. ښه لګي چې تا ته مې کتل نو اندازه وراته ادکاري. تا د کالج وخت راته رایاد شو. د ځان نه به د لوی څادر اچولي وو. زما دماغ پهله ډېر خراب دی. چپ شه. ولې څه وشو؟ نن خو ستا د کار لومړۍ ورځ وه. تا خو وایي چې زه به د شپې راځم. اوس څنګه راځې؟ بل څوک یې وساتله؟ مطلب اوس خو لا هغه رشکې والا ستا د نوکرۍ اډوانس پیسې یوړلې. ویلې راته بنګلې والا کړې دي او ورې کړې. پوره ذهن مې جوړ کړو چې به صرف هلته به کار کوم. هغه دفترونه به پرېږدم چې کوم ځای کې شپې کار وي او تا بیچې نه کوي. ته مې نن خپل زوړ څادر واغوښتو، خپل ځان مې پټول شروع کړل، خو نصیب ودرولو. خالد یو خبر وکم؟ وایه. زړه مې ډېر زیات خفه شو. کوشش کوه چې یو څو ورځې جګړه مه کوه.
ذیشان صاحب کوشش وکړئ چې کنسایمنټ ډیلیوري په هفته کې دننه وشي. دا کلاینټ ډېر لوی دی، مخکې موږ ته بزنس میلاوي دی شي. سر تاسو به فکر شئ زه به سباني پلیټ کې لاهور ته وځم. ګډ. او زه به دا ووایم چې دا افیس کار به ټول د تعبیر په حواله باندې. سر د چا په حواله؟ نوې جنۍ چې مو اغوستې ده. سر د هغې نوم نایله دی، تعبیر نه. جی آغا، نایله. نور څه شته سر؟ نو تھینک یو. خاوره مونږ به خپل کور کله الو؟ بس همدغه یو غنټه کې. څه رښتیا؟ ستا دماغ ټیک دی؟ که په 200-300 روپۍ کور کېدو نو پخوا به مې اخیستی و. تم که نه هر وخت غصې ته تیاري. زما مطلب دی د کرایې کور. مونږ به تر کمې ناست یو، ښه نه لګي که نه؟ څه ښه نه ښکاري؟ یو خو زه او زما ورور دې خلکو له تحفظ ورکوو، خو د پس پرې ته خبرې کې. زما په خبره ځان پوی کا. نه د پدو کوشش به زه نه ته کې پوه شوې. او که آینده د خبرو کولو یا د مشورې راکولو کوشش وکړو که نه، په یو لاس کې به طلاق او په بل کې به د ماشومانو یادونه درکړم او لاړ به شم دنه. مونږ دې معاف کو، څنګه خبرې کې. ورشو پیالې شی راوړه ماله. زه لاړه شه که نه. چینی پکې ډېر واچوه، ته ډېره کنجوسي کې. چې چینی روړې نو وابچوم. بیا بحث کې ما سره. بیا راغی چرته روک شوی سر داسې؟ بای زلک د آسټرالیا پورې تللی وم، بایک پنچر شو نو بیا واپس راغلم. او دا څه بکواس کې؟ بکواس خو نه کوم، مذاق کوم یار رورا. دا ټول کور واله کوم ځای کې دی؟ هسې اسما باورچی خانه کې ده او ادی بهر ده او تعبیر فواد کرتلې ده. نور څه؟ تعبیر لاړه څنګه؟ او دا ته دومره خوشاله ولې؟ ته خوشحالي خبره خدا. فواد غریب ډیر پریشان و او وسیم څه د کار خبره خو به یې کړي که نه، خوشحالي خو به یي. او په قلار کې نه دومره ښه نه چې د چا په خوشحالو به ته خوشحاله شي. ډېر نه راغلی بایي، زه بدل شویم، اوس لږ ښه شویم. دا څه ښه خبر نه دی. مور یاته دومره ښکلي ښکلي ماشومانو، دومره معصومان چې ما د هغوی په لاس کې چاکلیټ څه کېښودل چې او هغوی داسې ریاکټ کو بندوي چې ما د هغوی په لاس کې ټوله دنیا کېښوده. خوشحالې او دا خو ډېره ښه خبره ده. او داسې ته وایم هغوی سره یې سم نو هغوی سره نه څوک سم ګرځېدی شول، نه چا سمې خبرې کولی شوې، خو دومره خالصه خندا او دومره رڼې سترګې ما د غټو غټو خلکو نه دي لیدلي. څومره ماشومان دي سکول کې؟ 200. ته خوشحاله یې که نه؟ او مورې تا له پته ده که نه چې ځای ماشومانو سره وم، ته داسې ولګېده چې زه بیا ماشومه شوې یم. هغه د 5 کالو، د هر فکر نه آزاد، د هر یاد نه محرومه، او داسې محرومه چې دای خواهش ما د کلونو نه کول. کله نه جوین کوئ؟ سبا سهار نه. اوس به زه هر روز ماشومان له چاکلیټ وړم. الله دې دغه شان همیشه خوشحاله ساته. ته نن خوشحاله نو داسې ښکاري چې لکه زما د زړه نه چا ډېر لوی بوج کوز کړو. زړه مې ډېر خوشحاله دی په ډېره موده پس.
خدای دې وکړي چې همیشه مو داسې انشاءالله انشاءالله زما له روټۍ ډکه زه ډېره وږې یم نن ولې نه ډېره ستړې شوې یم زه روټۍ راخلمه شلټر به یې جوړ شوی. هلو هاي څنګه یې؟ زه ټیک یم. او کور کې ټول څنګه دي؟ جی په کور کې خو ټول ښه دي، خو تاسو څوک او دا هر څه ولې تپوس کوئ؟ نوم زما افضل دی او ډېر دردمند یم. د پوره انسانیت دردونه په خپله سینه کې تېروم او د ښکلو خلکو د ښکلا خاص خیال ساتل زما د انسانیت لومبني اصول دي. تاسو چا سره ملاویږئ؟ ملاویږم خو زه فواد سره، خو که تاسو ووایئ نو تاسو سره هم دوباره ملاویدی شم، بلکې بار بار ملاویدی شم. تاسو د کوم ځای نه یې؟ د کور نه. زما مطلب دی چې د چېرته کمپنۍ نه راغلی یې، په کومې سلسله کې ملاویږئ ته؟ څه تعریف دی ستاسو او فواد صاحب سره ستاسو څه کار دی؟ تاسو به فواد صاحب لځئ او دا به ورته وایئ چې افضل عرف اجو صاحب تشریف وروړی دی، ډېر نږدې دی زما، چې نوم مې اوري نو فوراً به مې راوغواړي. اوکې جی جی سر تاسو سره څوک اجو ملاویدو له راغلی دی؟ هغه نیمه ګنټه بار کې نه وه، بیا دننه راولېږه. جی صحیح ده. فوراً یې راوغوښتم. جی هغې وی چې فوراً نیمه ګنټه پسې زما کمرې ته راولېږه. فوراً؟ جی نیمه ګنټه کې؟ جی ویلې مې درته که نه هغه د ویټینګ ایریا هلته لاړ شه کښېنې. ټیک ده. ټیک ده. فواد صاحب ډېره مینه کوله خپلې ښځې سره. مینه خو ډېر ورکوټې لفظ دی، لیونی و د خپلې ښځې دپاره. اوس هم په ګینټو ولاړي د زرنش بیبي تصویر ته ګوري. زه خو اوس هم دا دعا کوم چې یوه ښه غونته کې جینۍ د فواد صاحب په زړه کې کور جوړ کړي. ډېر یوازې شو غریب. انشاءالله داسې به وي. هسې زما دعا خو ډېره لږه قبلوي، خو چې کله مې بل چا له څه غوښتي ضرور یې ورکړي. الله دې وکړي چې د فواد صاحب دپاره هم د چا زړه کې ډېره مینه پیدا شي. آمین. ویلې مې درته که نه چې فکر به بالکل نه کوې جي. تعبیر زما یو خبر هم نه غورځوي، خو که رښتیا ووایم که نه نو تعبیر رضا کول ډېره ګرانه وه. ستاسو ډېره مننه. شکریه. د څه خبرې؟ دا څنګه خبرې کوئ تاسو سر؟ تاسو ما سره د امداد وعده کړې وه که نه؟ او زما د کوشش د وعدې د پوره کولو کوشش. او شکریه هغه ځای کې کېږي چېرته چې مهرباني شوي. په لین دین کې شکریه څه نقلي غونته ښکاري که نه؟ مننه خو څه بده خبره نه ده. زه ټیک ده،
که ستاسو دومره زیات زړه کیږي که نه نو بس تاسو شکریه ووایئ. بس صرف دا بس شکریه راته مه وایئ، دا ټوله سودا مه رانغاړئ. دا واخلئ. ډیره ډیره مهرباني. د پیسو دپاره نه، دا ستاسو چې شکریه وینا او غوښتل خوښ دي که نه، دې دپاره. تھینک یو. اټس اوکے. مهرباني. اټس اوکے. ټاټا. سوخ نه فون غږیږي. ته ګورې ولې نه چې دا د چا فون دی؟ زه نه اوچتم. څه وشو در باندې؟ سم نه. که څه نه وشوي که نه نو دا هر څه به نه لیدل نن ما. کوم چې زه نن د خپلو سترګو وړاندې وینم په وړه وړه خبره باندې پریشانه کېږي نه ته. ولې؟ په ما هیڅ نشي کېدی. زه انسان نه یم. د اوسپنې زړه دې زما څه وشي په ما باندې به فرق نه پروزي. ها زړه مې مات شو. सोच में करो कि उस पर फवाद सेब कर नाश्ते मो पे इज्जत पर कार कोमा हाँ खलकती और खबर में साथी خو زما دومره نصیب کم زی چې څه غواړم هغه وشي. ته ولې ونه ساتلې هغوی؟ چې څه وخت یې وغوښتم هغې نه 10 منټه مخکې رسېدلم. د هغې نه مخکې مو ساتله هغوی. په دې کې به هم د الله د طرفه څه خیر وي. د بهترۍ دپاره بیا انتظار 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 نه کېږي زمانه. انتظار په ختمېدو کې دومره ناوخته کو چې جلبازي راته مخې ته ولاړ دو ګوري راته. رښتیا درته ووایم انتظار کول نه دی پکار. وختونه څومره اوږد شي د انتظار. د تېر شوي یو سال نه دا انتظار کوم چې څه معجزه به کېږي. ته به بیا روان شي او بیا به کارونه کوې او زه به کور کې ناست یم ستا د راتلو انتظار به کومه چې ته څه وې هغه به کوم او چې ته څه وې هغه به اغوندم زه. مړه کړم د انتظار. بس وخت یې نورم په مزه کو. دا یو کال ټول انتظار زما ټول ژوند مې تېر شو. زه ستا مرضي د انتظار نه علاوه که څه داسې څه دي چې ما په خپلو خپو باندې ودرولی شي نو ویې ګوره راله په الله یقین ساته. د مایوسۍ د یو کال انتظار ته د لومبۍ ورځې نه په خپلو خپو ودرئ. څه فرق نه پروزي پهله او اخرنۍ ورځ ماني. کومه پهله ورځ وه نن مو هغه شانتې. ځه ستا خبرې نن په ما ښه ولګېدې چې اوس هم ته زما باره کې هغه سوچ کې. نور د چا باره کې سوچ وکم؟ ډېره مینه مې تا سره کړې ده خالد. بس ویلی نشم. ولې خبرې نه کوې؟ وخت راله په خولې باندې تاله لګولې ده او چابي حالات په کوی کې ورزولې ده. بس پریشانه کېږه ما. وخت به تا ته ازادي درکوي. انتظار کول پرېږده او یقین شروع که.
منزل به نږدې او آسان شي. بیا ګوره امی چې په سر مو درد دی نو زه ضرور کم. او بچې په سر وله زور وکړه. صاحبہ صاحبہ لونه والے صاحبہ ګلونه والے صاحبہ صاحبہ لونه والے صاحبہ پیسې کېده ګل مې نه دی پکار. نه صاحبہ خیر نه غواړم، دا ګلونه هم کېدی او دا پیسې هم کېدی. خیر نه دی د خوشحالۍ نه در کوم. خیر ته که خوشحالي وي خو هغې ته ګټه نه وي صاحبه. خیر خو خیري که څوک په خوشحالۍ درکړي او که په زور. ګلونه کېدی زما به تسلي وشي او ستاسو نه پې سم نه ځي. څه به کوم په دې ګل زه؟ صاحبه دا ګلونه په خپله هر څه کوي، موږ ته د څه کولو ضرورت نشته دی. که څوک خفه وي نو په رضا کېدو کې په کار راځي. چې چا سره رښتونه مینه نو د هغې یقین ورکوي دا ګلونه ډېر د کار شیز دی. واخلی صاحبه. خبرې خو ډېرې غټې کې ته. صاحبه غریب یم، د ډېر وخت نه غریبي وینم او خبرې اورېدل خو د غریب په نصیب کې مخکې نه لیکلي. د چا چې څوک هم نه اوري نو هغه هم څه بهانه جوړه کړي او غریب ته دوه څلور خبرې واورئ. دونه مې واورېدې چې ویل مې هم زده کړل او خو موقع کله کله میلاویږي. صاحبه سګنل ډېر لوی دی او ته شریف سړی یې ځکه دې واورېده. که بل څوک وي نو شیشې به اوچتې کړې او دیکې به یې راکړې وې. راګل دعا سره در کوم صاحبه. ځای کېږي به نه. سلام. دا واخله بیبي ستا چای. روړه بچې روړه. ښه وشو چې تعبیر هلته لاړه. او ما هم دا سوچ کولو. هسې هغه خو هلته تلل نه نو بیا یې څنګه ومنله؟ پته نه ده چې څه وشو. زه خو بهر ولاړم په ماله کې مې سبزي اغسته. ما وکتل چې تیزه تیزه سړک طرف ته روانه وه. ما چې دې تپوس وکړو نو ما ته یې ویې چې د فواد صاحب بچې به وږي او ویې ویلې د یوې ګنټې نه د هغې په غوږونو کې د ماشوم د ژړا اواز راځي. د دې مطلب دی چې هغه په خپله مرضۍ تلې ده. او ما ته پته وه چې دا به منې نه شي. تا یاده نه ده چې په وړوکوالي به یې څه کول. شپې د اوده کېدو نه مخکې به یې قسمونه راکوله. سهار چې پاسم نو زه به خپلې کیلونې ماشومانو ته نه ورکوم چې هغې سره لوي وکړي. ما ته به یې وې خبردار که د چا سفارش دې راته وکړو او چې سهار به راپاڅېده په خپله به یې د محلې ماشومان راټول کړل او ورسره به یې لوبې کولې. ډېر نرم زړه دی د تعبیر. چې څومره نرم زړه دی دومره په سختۍ ژوند تېرۍ لګیا ده. په نصیب کمزورې ده زما بچی، ډېره کمزورې ده. امي ابونا بغیر به یو منټ هم نه تېرولو. مونږ واړو چې دواړه لاړو. بیا یې جون یاسر ته په غاړه کو نه هغه هم پاتې نه شو. ماشوم یې اخري وجه وه. که زړه یې نم غواړي نو د ځان خیال به ساتي. هغه هم سترګې پټې کړې او خپل پلار پسې لاړو. ګوره زما الله به د دې هر څه په بدل کې څه غټه ورځ بوله ورکوي خدای پاک.
هغه ډېر انصاف والا دی او ماشاءالله بیا زما بچی خو د زړه نه ډېره صفا ده بس ستا په هغې امتحان دی نتیجه ډېره نږدې ده انشاءالله انشاءالله او یاره جرور دا زنګوګانې ته چې ولې تاویږي پبلسټي اجو یار پړل سکل خوشو خو سچری بیریو نشوا او کنه جو یار مونږ خو سچری بیریو نکړه یار ته دینه چې په موټر سایکل له سمندر غاړه تلې مزه به کړې وا قسم دې ډېرې پیسې دي ستاسو د دې رور سره وایا کله غونډه گاډي راولم وایا شابه رورا څومره پیسې دي ډېرې پیسې دي وایا کم ځای لګول دي او جرور تاسو سره پیسې هم دی او بیا ستا په علاقه کې یو لوی نوم هم دی او یار زه تاله مشوره در کوم ته یو کار وکړه الیکشن ته ودرېږه کنه و نه نه الیکشن ته ودرېدل ډېر زیات ګران کار دی ولې څه ګرانه ده دې کې رورا سم دروغ به وې ونه دا جونه خو دروغ څوک ویلی شي او کنه جو تقریر هم کول غواړي کنه تقریر نو والے سو اورې او نو واوره وراته دیغو پر اشتیا ورغه یار و په کلاره واو علاقې والو رونو او د خپل رونو خويندو ماشومانو ځوانانو او په قبر کې چې خپین ختی دی هغه بوډاګانو تاسو مسیحا راغلي دي تاسو درد خفګان او تکلیف خپل اخیری ساګانې لګیا دی اخلي پتیا روک یو مشال اجو بای زما خبره خو تاسو نه کوئ پتیارې کې رڼا د کم ځای نه راغله او مای ګاډ اجو بای تکلیف مه کوئ کینې تاسو خوبونه ولګیا دي پوره کیږي خوږې اوبه کم چې په آخري ځل ستاسو ټرني کته د 10 چاردام د پاره ملو شوي اجو بای جیتےگا بھائی جیتےگا اوگٹی بھائی اوگٹی اجو بای جیتےگا د علاقې جنکو هغې ته به خاص تحفظ ورکول کېږي ایم پی اے افضل عرف اجو د کالج بس بذات خود چلئی پخپله به ډولۍ ځان سره وړم او پخپله به یې واپس راولمه اجو پولیس تخته چرته زه یریږي سلا چرته دی پولیس او ما خو د سوي چې د پولیس د حقوقو د پرس تقریر خوکا یریدم نه ګورې زه خو هسې داسې سایډ ته لږ ورغلی وم مې چې په غوسه کې مې په چا لاس اوچت نه شي تا ته خو پته ده زه په غوسه کې څومره بې قابو شم او گزاره وکړه راځه شاباس خیال سره او پخ یار راځه و ملګرو چرته مې بوځې راځې ما پسې
शुक्रिया شکریا ستا د څه خبرې ډیره موده پس تا خپل خفګان لرې کو زما د خوشحالۍ په باره کې دې سوچ کړی دی د خندا نه لرې دا شونډې خوشحالۍ که تو پسې وچې شوي وي روکې وي نن ستا خوشحالۍ زما خوشحالۍ ته دومره سکون ورکړی دی چې کله نه ستا د شکریا دپاره ولاړه منتظر وم شکریا چې ته رالې زما انتظار ختم شو ډیره شکریا زه چې ته خوشحاله خو شوې زه لغونتې ستا د لهجې اثر خو کم شو هر څه ستا لاسو کې دي خوشحالېدو کوشش تو وکړه او کوشش به زه پوره کوم زه ستړې شوې وم او بیا تا سره مې د مینې تعلق دومره و چې یوازې مې نشوې پرېښودې ولې نشوې تلې خپل ځان پرېښودل د روانو ساګانو خوښ نه وي او تا دپاره ما خپلې ساګانې بندولی هم نشوې تا خو به صرف سترګې پټې وي دلته په شانتې مخکې سزا به هم زما په نصیب کې وه ښه دا پرېږده نن خوشحالې نه د خوشحالۍ خبرې کوو دا دې زما په تیر شوو غمونو باندې قسم وي د خوشحالۍ خبرې کوه نن مې په ړومبي ځل باندې په خندا ولیدې السلام علیکم اوته دلته راشئ دلته خو راشئ څه وشو دلته راشئ وګورئ څومره ښکلی خاندي ماشاءالله خو دې خاندي ولې بیبي وی چې کله ماشومان په خوب کې خاندي کنه نو هغې ته خوب کې پرې ښکاري ماشومان بختور وي څه نوم مو وله خوښ کړی یا نه د چا د خبرې یا الله فواد صاحب د ماشوم ویمه تاسو ورته نوم کېدی زه څنګه ږدلی شم زما خوش نصیبی وی که ته نوم کېدی ټیک ده زه سوچ کوم دا ولې زما د طرفه نه د طرفه دومره ماشومه نه یمه دا ماشوم ماله څنګه راکولی شي دی نشي درکولی په دې وجه زه درکوم دا د طرفه شکریه وګڼو کېږده
فواد صاحب ولې داسې کوي؟ زما حیثیت څه دی؟ که سوچو کې نو د یو زوړ نوکر کونډه او زه هم څه احسان خو نه کوم. زما د قربانۍ قیمت خو هغه ډېر مخکې راکړی. ډېر کشمکش کې اچولی یم چې فواد صاحب زما دومره خیال ساتي چې څه هم خو یا الله چې داسې امتحان نه وي، څه نوې ازمایش نه وي. اسما یار زه خو ویم که نه چې زر تر زره واده کوو. که رشتې میلو نه شوه که نه زه به د هغې رشته په زور کومه. ما د ډاکټر نه ستاسو لپاره ټایم واغوښتو. تاسو سچویشن مې ورته وویل او ویې چې د اپریشن نه بعد د ټیک کېدو چانس ډېر دی چې تاسو په خپلو خپو ودرېږئ. زما دپاره هره لمحه تاسو چې کوم سوچ کوئ په هغې کې که کمی راشي نو ښه به دعا کوئ چې راویښ نه شي اوده کړی مې دی. زما غم اوده دی مړ نه دی. غم ما سرا سرا ګرځي